کله چې هم په سیمه کې ټرافیکي پیښه وشي یا څوک پسین لاوشي نو خدایي خدمتګار د سیول ډیفنس سرتیر رضاکار درچانه وړاندې وي او ارنګه کومک ته یې ملا تړلې وي ځکه خو د دې رضاکارو خدمت په خوټه کوستایل کیږي د سیول ډیفنس د تنظیم لاندې د مقدس اوراقو د حفاظت لپاره په ټوله ضلع کې د ډسپین لګولو عمل پرانیسته وشول د سیول ډیفنس رضاکارو د مهم آغاز د تودکان مړکنۍ نه وکړو او ټوله ضلع کې به ډسپین لګولې کیږي چې مقصد یې په ځمکه پراته د مقدس اوراقو ادب او حفاظت کول دي د ډسپین پرانیستي په لړ کې د ملکن تودکان سیمه کې و دستوره هم وشوه چې پکې رضاکارو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو دستورې ته ضلعي چیف وارډن مومن خان نصیب خان میا عزیز الحق محمد رازق او یو شمېر مشرانو ویناګانې وکړې او پر رضاکارو او په عام ولس یې زور راوړو چې د مقدس اوراقو حفاظت لپاره د خپل کوششونه وکړي ځکه چې دا زموږ مذهبي او اخلاقی فرض دی د دستورې وروستو رضاکارو د سیمې بازارونو کې ځای په ځای ډسپینې ولګولې او په ولس کې شعور را بیدار کړو ضرورت دا و چې الله نومونه په دې پراته وو نو زموږ د سیول ډیفنس کوم اکرام صاحب چې هغه وایي چې نه دلته به خامخا د ټیمان یا داسې یو څیز موږ لګو چې دا کم د آیاتونه پر ځمکو پراته چې را موږ اچو په دې کم ټیمان چې ول موږ جوړ کړي په دې کې به هرته د سیول ډیفنس څومره رضاکار دي هغه د راودي او د الله د رضا لپاره په دکانونو باندې ډسبین ولګي چې دغه پرتجات پکې اچي او دا پرتجات بیا موږ دریات ته غورځو دا شروعات موږ ردی ځکه نو کړو ان شاء الله زموږ اراده داسې ده چې زموږ سره 12 پوسټونه دي ان شاء الله هر یو پوسټ به دغه شانتي پروګرام کوي او ان شاء الله موږ به سره هم دغه کو هیلپ کو او هر یو پوسټ له ان شاء الله تعالی دغه شان هر یو دکان مخې ته د دینه خ کوالټي والا ډسبین به مونږ راوړو ان شاء الله تعالی هغه په ټول ملکن ایجنسی کې ان شاء الله د هر یو دکان مخې ته لګو د ټی ایم ای لخوا خو ځای په ځای صرف د غندونو لپاره ډسبینې لګېدلې په نظر راځي ولی د مقدس اوراقو د حفاظت لپاره د سیول ډیفنس دا عمل د ستاینې وړ دی عمران زریاب خیبر نیوز مالکان